د سلام فضائل ډیر لوی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې افس السلام، سلام خور کړئ. یو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو سړی په یو مسلمان باندې سلام وکړي، همالا یو دوه ملګري دي هغه سره یو ځای کېدو په وخت کې سلام وچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه نه پس په مو باندې درود شریف وایي، ما باندې سلام راولای واغې نه بعد لوس پرې خودونه مخکې دې تمام صغیره ګناهونه الله پاک معاف کړي. همدارنګه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په حدیثو کې ډېر لوی فضایل ولید سلام. یو روایت کې دا شرطي چې چا باندې سلام مچوي د سره به مینه محبت زیاتېږي. د مینه محبت لپاره سلام ضروری دی. نن چې کم ده د موږ تاسو سره نفرت دی، دا سلام مچو و سلام الفاظ کول دا ډیر ضروری دي. اکثر خلک سلام علیکم، څوک سلام علیکم، څوک هم سي سلام نه چی. اعلان کې دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به بعض منافقین درتلو سلام علیکم، څوک به څنګه ویل، چا به څنګه ویل، نبی علیه السلام علیکم کوم وبال دا غدیم په توبه باندې نو موږ تاسو چې کوم یو بل ته خیری کو، الله دې هلاک کا، الله دې دس کا، الله دې دس. حالان کې سلام نه صحیح الفاظ لري، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کدا نشي ویلي بس ټیک دومره ډ کافی ده، السلام علیکم بس. او کاش یو فیده کړه لمبا ډیر خل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی او ویلي السلام علیکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بل صحابي راغی هغه ویل السلام علیکم ورحمت الله. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بل صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای وعلیکم السلام. صحابي ته وته نه کې الله رسول مختلف جوابات دی ورکړ. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې د ایو صحابي راولنه راغی د صرف سلام وچلو مو سره اضافت وکړو، د بل لګ اضافت وکړو، مو سره ډیر اضافت وکړو، او دریم تمام اضافت وکړو، نو مو ته بیا وکړو وعلیکم السلام. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلام جواب ورکول دا واجب ګرځولې، دا لازم دی مسلې باندې چې تو باندې چا په حدیث کې راځي تقریبا 30 نیکی وایي الله پاک ودته یو سلام د وجنا 30 لس 20 نیکی ورکړي. معنا د حدیث مبارک کې د لوی فضایل د سلام راغلي. سلام سره د سړي زړه نرمېږي، د سلام سره په مینه محبت سیوا کېږي، د سلام سره د سړي عزت وقار عزت جوړېږي. معنا چې کله سړی کور ته ننوځي خپله بیبي باندې سلام اچول ته لازمه ده، خپلو بچو باندې سلام اچول دا لازمه ده، خپلو شاګردانو باندې سلام اچول دا ښه خبره ده، بهتره خبره. نن چې موږ چېرته درومو یا په ایس ایم ایسو کې یا چاته سوال جواب کو هاي لیکو، هاي څه ماته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دې موږ ته تحفه ده. مسلمان دی یو بل ته تحفه لګي ابا السلام علیکم، سلامتی دی په تو باندې، الله دې طرف سلام دی په تو باندې، رسول بهتره خبره. نور په حدیثو کې لوی فضایل وګړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو سلام خور کې. بعض روایتو کې د صحابه کرامو داسې خبره راغلې ده چې بعض صحابه کرام سره ونه دعا چې په مانځ کې ونه راغله یا بل څه خبره راغله واشه سره جدا شو، نبی بي ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایزرا لازمه بل مهمه خبره ده چې جمعه کې سلام اچول د بهتر نه دي. دا روایت مسله سره یو د ولاره دغه دې سلام جواب ورکول دا واجب دي. او کجری دا هغه سره په نفل کې په تلاوت کې وي او تو سلام مو چولو، نو بیا دا بهتره خبره ده چې جواب ته نه دي که واجب. خو په کور دا چې سړی سلام مو چې بسر سړی په عبادت کې مصروف دی، قصو کنده سينوستي مقصد دا چې عام به عبادت کې جمعه کې نشتل عاصم عبادت. او بلا مهمه اهم خبره ده چې کم سړی
روان وي نو په ناسته باندې سلام اچي یو سړی ناست دی بل سړی روان دی دا لازمه خبره ده چې دغه تلونکی په ناسته باندې سلام اچي همدارقم کشر دی چې کوم دی په مشر باندې وچي نبي صلی الله علیه وسلم سلام کې پهلا کول پهلوتوب کولو اولنې سلام یو بعض صحابه کرام یا بعض مشمون ورته پټ نبی علیہ السلام د سلام پهلا وچو یا هم نبی علیہ السلام نو پهلا سلام کولم دا بهتر دی بعض خلک وی چې موږ ته غلیو چې تو سلام وچو ورته تی په وچو خبره ده همدارقم نور چې کوم دی همدارقم شوګردونی چې کوم دی پوستوس باندې وچی او استاد لا په کوته شوګردونه باندې سره موچی ده څه به هات خبره نه ده نو سلام خورول د موږ تاسو ریدو دې سره به موږ مینا او سوتیږي دې سره به موږ د زړونو نه نفاق کوي د موږ د زړونو کې به مینا محبت سیوا کوي الله دې موږ تاسو ته چې کوم دی د سینا وینه توفیق او د عمل کولو توفیق نصیب کړي آمین